بس دغه شي بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څوک چې موږ ګوري اینی اوري ټولو ته سلامونه. نن بیا زموږ د جمعې شپه ده، د نورکلني په شان د جمعې شپې زموږ پروګرام وي، خو نن پکې فوزي صاحب بیا هغه زوړ کار شروع کړی دی او ډاکټر صاحب لګی دی. ډاکټر څه شی جوړی؟ څه څه میکس کړي دي او زیات شان ښکاري؟ یاره رنګ دی، سلیک دی، انډې دي پکې او د خیره څه ممپلي دي پکې. ممپلي ورته وایي، ممپلي هر څه میکس دي. کومه حلوه به یې راته تیارې نن؟ دا کومه حلوه ده؟ یاره نن د ملک صاحب داسې کوو چې د مردانۍ حلوا د تیاروو. مردانۍ سوهن حلوا. سوهن حلوا. بس ګورئ ملګرو سیسټم روان دی. دا موږ داسې کوو چې موږ دا چېرته د یوټیوب ګورو او نوی نوی ایجاد شو، کله د شودو د حلوا او کله د انډو د حلوا، کله د سوجۍ، کله د ناششتې. نو نن کار چې زموږ شروع دی، خار هم نشئ ګوره تاسو به چې څه جوړجاړ شوي ښه ته والوا ښه ته والوا، خو دا خو جمعې دی اوس یو سور هم جوړ کړی دی، ملګري مثال راغونډ شو. زما نه پکې کاشوغه ورکه شوه. کاشوغه رستم خان وعلیکم السلام. رستم خانه په خیر علي. بس یاره خو ملک صاحب ولا دی رستم خان ته خو ویل ګرم سړی دی. موږ څو ځل وینا وکړه خو هسې وینا وکړه نو یاره ته که موږ مثال کې که دلته راغونډې کې خو را روانه جمعې ته زما خواله راشئ. دغه کوم ملګري زموږ دغه انتظامي ملګري دي، که ته نازکۍ له وغواړه، که په ښار کې دغه نه ده نازکۍ له مو غواړه، او دغه ملګري دي چېرته یو شپه ګیدرینګ وکړه انشاءالله چې دا روانه جمعه به بیا سیسټم برابرو. رستم خان بس هغه زوړ پروګرام وي نو تاسو دغه نه کوئ په ډډه نه اورئ. نازکۍ د ملکي خو به د دې ښار د دې دغه روی شو د ملک صاحب د دې نګران د کابینې د برکته به دا ملکي وینو که نه وروره دا علاقه به وینو دا کلی به وینو انشاءالله چې دا روانه جمعې له برابرومه دا پروګرام. هېڅ څه درنه دغه ټول چې ترله یو بانجي وګوره خالي یو بانجي څو چا غواړي یو پاو نیم وګوره بس دغه ټول شیزونه کور کې موجود دي. انورالحق چیرمین صاحب ډېر زیات دغه دی، بار بار ګیلې کوي. او رستم خان شو، شاهد شو، یو څو ملګري سره 15 ملګري که ټول نه برابرېدل. چیرمن صاحب کلاین بس ګوره دغه شی د موږ ته روزانه رستم خان بس دغه شی دی لګی دی له ټایم پکې ډېر دی. ملګرو دا لډوګانې وعلیکم السلام. رستم خان تا ته زموږ د طرفه سپیشل سلام. رستم خان بس دا دی دی زموږ خو دغه پروګرام وي جانزیب دی، ماما ته وګوره سره د پکو ده، او دغه د حیات خان دی، او دغه د حاجي دی، او دا امیر صاحب دی. رستم خان کاله وایي ټیک ټاک. او دا ګلالي ماشومان هم ناست انتظار کوي. درانم کنه احمد هم ولیده په دې کې به چیني دغه کو سره کو چیني به پکې جوړه کړو. دا خو سوجي خالي موږ داسې په داسې وکړو سوجي په خټ کړه، سوجي په خټ کړه وچه نه چیني ودې دغه سوجي کې وکړو نو چې دې کې پاخه کو دا حلوا دې ډېره کړه او کړی کم دی. دا چا وکړو شفیع الله وعلیکم السلام. مهرباني مننه. وروره ټولو ته ستړي مه شي وو او که څوک تیار وي اوس هم راتلی شي ګورې تابعدار دي. شهزاده د ټولو د طرفه وعلیکم السلام. امین. الله هم دې دغه شان په اتفاق لري. امین مننه. چیني خوږوالی په دې کې میکس کړو یو څه به جوړ شي. نه دا په دې کې خو دغه تصمیم د دې خوښې دا ترکاو دا دغه خوند کوي منه چاسې دا ترکه مړ کوي ګورې
دا دغه لکه وپړسېږي دا ډاکټره ته د غوښې استاد دی، د دې شي استاد ته نه دغه ته پرېږده. دې کله لکه خوشبو جوړه کړه که نه د سوجي دا نه اوس صرف سوجي ده خالي په غوړو کې سره کوو نور قصه پکې نور کار پکې لا پاتې دی. دې کې ډېر اوږد کار دی. دې نه بیا لیټۍ جوړه شي بېرته بیا دغه شي د حلوا شي. او څوک هم ګوري که ناست یو څه دغه ټول رستم خانه بس مو خو درته وویل هره جمعه ته موږ دغه پیغام درکوو چې ځان تیار کړئ، خو بس تاسو سبا رستم خانه سبا چې دوکان ته راشه که په ته دې ډنډ کړه ډنډ دې کړه او که ډنډ دې نه کړه زما زه په تیار وفاداري ما خو ته ویلي دي یاره. او داسې وکړه رستم خانه چې سبا هم د جمعې ورځ ده، سبا شپې د وکیلۍ ته لاړ شو. چې بیخي راوتي نه یاستئ د خپل دغه نه که نه کار نه کېږي. ډېر په عذابول هم نه خو چې ته خالي باندې یو پکې بوخ په سوچو غوړو کې بالکل تیار یاستو خو چې څو خو په ډډه واورې که نه مو خو ته ته مو ته لګې زه مو ته لګېم. دا چیني نه ده دغه چیني په دغه چیني په راواچوله د چیري شه حنیف رحمان وعلیکم السلام. او تیار یاستو چې کله ووایو بس مو خو ملګري غواړو موږ چې ملګري راسئ او یو پیالۍ نیمه دې راواچوله نو ښه به وي. بس دې وخت کې ورته ډاکټر چیني ور راکړئ. یاره بس دی ښه بس بیا ډېره به خوږه شي حلوا خو ډېره خوږه خوند کوي خو زه نه ملګرو دا موږ داسې کار وکړو چې په غوړو کې مو لاچي یو 15-16 دانې لاچي واچول هغه پکې لږه مزېداره پخه کړه چې خوشبو یې راپرېښوسته لاچي خپل بي راپرېښوستو بیا هم سوجي ور واچوله او سوجي چې کوم دی مطلب یو 10 منټه 12 منټه په وچو غوړو کې سره کړه. دا سوجي خپله داسې راوپړسېږي کله صحیح پخه شي وچه راوپړسېږي بیا په دې کې اوس د الله په حکم څه چیني واچوله لاندې مله په دغه جام کې چې کوم دی تیار کړي دي ملک صاحب دغه پې وینه دا جام پې وینه په دې جام کې مو یو 2 ملپۍ اچولي ښه ملپۍ کړه او اوبه دي پکې د هغه کې مو انډې پکې واچولي دا زیات چې کوم ښکاري نو دا په ساده الفاظو کې به ته موږ داسې وایو چې دا د زردې رنګ دی. دې سره د حلوا دا رنګ جوړېږي او ممپلي شو یا ګوزان شو یا وڅکې شوې دا شیونه مثال کې د ممپلي پکې موږ دا یو حلوا کې پخو لګیایي که نه داسې عموم پکې مزه کوي چې بیا ډېره مزه وي. عادل محمد مومن صاحب وعلیکم السلام. او نه راځئ نو باجوړ ته راشه موسم برابر دی لکه یخ دی که نه چې موسم یخ نو بیا پکې دا شی خوند کوي. او شرادي خان دا قصې دي نو لا یو ګورئ نو بس د امین صاحب په خیرونو بسم الله وکړه او دغه به اوس راواچوي دا به اوس ملګرو مونږ په دې کې راواچوو دا حلوا به بېرته مونږ اوبه دې نه بېرته لیټۍ جوړې شي حالانکې دا اوبه کمې دي حلوا زمونږ سره شوې ده تیاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا به کې مونږ واچولې شوده اوبه نه دي ښه شوده شو یا اوبه شوې نو د دې نه به د خیره ته اوس حلوا جوړه شي. ډاکټر صاحب لږ اوبه پکې راواچوه ځه چې لږه نرمه شي ښه ده راواچوه لږ اوبه پکې راواچوه هغه انډې هغه زیړ د نمکې هغسې اواخلي دي نه دي ښه راواچوه بیا یې را کنګال کړه بیا یې را کنګال کړه دا جام راواچوه نعیم الله جي په خیرونو دا نعیم الله خانه چې دا سټې دي خو مسلمانان دا ملګری کوي یو 15-16 سرکرده ملګران ملګري په دغه کوي دا راواچوم ملګری دغه نورې به لږ راواچوم چې څومره دغه یې ده دا ملګرو زموږ حلوا د خیره څه که ورته مردانۍ ووایي که ورته بنوسۍ ووایي که ورته لاورۍ ووایي هر حلوا ده دا خو رانه لږ کړن نه شوه دا کړنده شوې ده خو دا به له خیره څه اوس راټینګه شي الله به خیر کړي دا به اوس داسې شي چې
نه نه مړه نشته نشته دا خو اوس ورو خوند را پیدا کوي. افسوس ما له کټار عزیزه ډېر رانه جدا یم زمونږ د برنګو خبره لږه چاړه دې خوږ شه دا اوس که تاسو ته لږ نږدې وی لږه معمولي وي دا خوشبو هم څه کړې وې او ته باندې څه درځي که نه په سپېمو باندې دغې ده عادل محمد ډېر رانه لري نو تیارې کړي ډاکټره که نه یاد لري یاد دومره زبردست الوا بله تیارې شي کیمرا دې لري کا ګوره ها کیمرا دې لري کوم دیخي ته ګډا کو پسې ای وړو دغه ورشه بس تیاره شه احمده ورشه ویله کې چمچې قاشوقې راوړه دا پروګرام هم پکې وګورئ خیر یوه دی باندې الواګانې نه ګورو دلته ګیم هم روان دی ملک صاحب موږ څو ملګري ګوري یو 17-18 ملګري دي په دې وخت کې ګوري دا خو بیا خو ګرمه لوبه ده لکه د مسلمانانو او راشه اوس د انوار رنګ وشو ګوره بوج باندې نشي کم ملګري ورکه کم ځان بوج کوي ورکه کاتن غوره د مخې څخه تېرېږي مخې ته او که کوم موږ ګورئ د الوا چل یادوي یا مثال کې د الوا هسې د خوشبو دغه کوئ او نو ګورئ هم خیر دی بس د الوا د خیر څه تیاره شوه بلکل راټینګه شوه مکمل او یو 2-3 منټه چې دا نور ټپ والي که نه نو اللړه دې خوږ شه ګچړه دې خوږ شه ډېر خلک د کار هم دی ګورئ ډېر د تقاري چیرمن صاحب راغلی هغه هم دې ګوري چیرمن صاحب مخ ته لګې څه نو چیرمن صاحب وګوره ماشاءالله 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 او ماما تورزن ته وګوره 3 پیرې به توړه را لګه خدای ملګری ورته کړه ډېره ښه ملګه په خیر وونه زموږ همدغه د جمعې شپه د دې دپاره یې نو دا د جیمي سوغات دی د جیمي د علي نه ته څه کوې کېږه دلته چې ته ځان دې یخنۍ نه مړ کړو یخني خو نشته دی څه ملګرو دغه کړي ده ګیس هم نه کېدلی دی ګیري ملکه وعلیکم السلام رستم خان که رارسې نو بلکل تیاره شوه ښه لکه ورته وښیه ملک صاحب د الوا دغه ورته وښیه بس بلکل د خیره سره زموږ الوا تیاره شوه داسې الوا به په ریوڼ کې نه ملایي نه نه دا خو نه په شودو په خاطر ریوڼ خو بس خپل برکتونه دي خو مبارک خان مننه مهرباني مبارک خان لکه موږ ګوري مبارک خان ته وایي کارونه کې دغه کې یاره خانه تخم نه غواړي نو موږ مجبوران دغه کار دی بل کار هم نشته دی نو مبارک خان ته موږ خورا جمعه بس دغه وزګاري بس بس کم مې کو تیار ده زموږ الوا ملک صاحب ورې چې ته خلکو ته ځان هم لګوي هم کنډیوال نه نه وکړه دا څه سم څه نه وکړه ته لکه ټیسټ ماده ها دا خاصه والا لکه ټیسټ موکا موبایل ځان تر کوم ډاکټر ته موبایل والا دا موبایل تی والا ما دا والا ما مازی ملک کې راواله بس راواله ملګرو بس ټیسټ یې وکړو په ایمان په رڼا یې وایم دغه مشکل چې نشي زه بیا میلمه مو یا دغه ما دا ډاکټر کارېږي به نه اصل ودې نسیزي ګرم دی اصل چې ډاکټر سره وګورو دا پته یې ما شو نه شوګر دا شوګر پی دا دې کې ما شوګر پی چینی شو نه دا خو دوايي شی دی دا خو نه دغه کې الله بخ رحم وکړي راځنه خلک په ځان وایي اصل ټیسټ څنګه دی ټیسټ دا مرکز دغه ځای کړی لکه راځي خاصه دا راشه دې څکه په تکلا کنه راشه اسماعیل راوړه دا څکه په یو کده بل دې به توړلې ورکه دا په عبید با جوړې وي چې السلام علیکم ها عبید با جوړې ته وعلیکم السلام مشر ډیر زیاته وای نه دي زیاته خو بس یاره کېږي مو خوشګاری د یو څه کار دي نور څه نه دي یار نو
نور څه نه دي څه پکو څه پر دې غیبت پکو پر دې غیبت د مطلب کارو په غب شپ کړی دی او جکینو مثال کې نور د پښتون د داسې څه کوي خپل بکره پر دې غیبت چې کوم ملک شه تیار ده بس تیار ده ویډیو دې راغونډه کا بس ملګرو زمونږ پروګرام تیار شو نو اوس به موږ به د خوراک هم کوو که نه اوس به شروع کوو خورو به د خیره سره نو چې خار هم راته نشئ او شیر علي خان وروره چې کله وې موږ تیار تابعدار یاستو څومره کسانو چې موږ وکتلو او موږ له ډاډ راکړو د ټولو مننه مهرباني شکریه دغه لږ ټیسټ وکړم بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر نه دي چې زه برکتي الواله لا خپل کې راکې او دا اوس هغه مو بسم الله الرحمن الرحیم انا كان استاذ ستاره په دا یو شغل ولا په خلاص بسکا مالک څه په ټیسټ سره بهترین تاسو به ځان را بارېږه کېږئ خو نه دو نمبر به مثل مردی راشه برید ویا تاسو ما ورته کومه ورشه بس چې لګي پښوري راوړي بس ملګرو الله حافظ د نه لاړو د خوراک طرف ته شکریه